بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد. د قربانۍ نور اهم مسائل ذکر کوو. څه مسائل مونږ مخکې دوه کلیپونو کې ذکر کوو، څه نور اهم مسائل د قربانۍ هغه اوس ذکر کوو. اوله مسله هغه دا ده چې په غټ څاروي کې اووه کسان شریکېدی شي، د اووه نه زیات شریکېدل دا جایز نه دي. دا مسله خو عام د ټولو مسلمانانو ته معلومه ده، خو په دې کې زموږ نه یو بله غلطي دا کېږي چې کله ناکله مونږ په یو حصه کې ډېر کسان شریک شو، نو د هغې د وجې نه د حصې د اووه نه زیاتې شي، نو بیا په دې کې د یو کس هم قرباني نه کېږي او د ټولو قرباني خرابه شي. لکه مثلا په کور کې دوه درې روریان وي او هغې باندې قرباني په درېو واڼو باندې مثلا واجب وي، او هغې چې کوم دی وایي چې مثلا 15-20 هزار به موږ خپلو کې واچو او یو حصه به ونیسو، نو په غټ څاروي کې چې نور شپږ حصې وي او درې پکې دي شي، نو دا 9 کسان شي، نو دې سره حصې د اووه نه زیاتې شي، نو په دې سره قرباني د نورو کسانو هم خرابېږي کوم چې دې سره شریک وي په دې قربانۍ کې. نو لہذا په یو حصه کې د یو نه زیات کسان شریکېدل دا جایز نه دي، په دې سره نوره قرباني چې کوم دی هغه هم خرابېږي. او بله مسله دا ده چې په ګډ او چیري یعنې وړوکي څاروي کې شرکت هغه جایز نه دی او هغه هم د یو کس نه کافي کېږي. او بله مسله دا ده چې په غوا یا میخه کې یوه حصه څوک د نبي علیه السلام دپاره نیسي، یعنې د هغه ته به طور تحفه ثواب لیږي، نو دا هم جایز دي. که د غټ څاروي نه کوي او که وړوکي کې مثلا ګډ چیلي نبي علیه السلام مبارک پسې قرباني کوي، نو دا هم جایز دي. د والدینو دپاره هم سړی قرباني کولی شي. اوس که والدین وفات شوي وي او د هغې دپاره سړی قرباني کوي، نو که د مور دپاره جدا حصه کوي او د پلار دپاره جدا حصه کوي، نو بیا خو خبره واضحه ده. او که نه داسې وي چې دوی وایي یو حصه کومه او مور پلار دواړو ته ثواب لیږم، نو د هغې طریقه عالمانو داسې لیکلې ده چې دې د دویمه قرباني کومه چې دې مور پلار پسې کوي، دا دې هم د ځان دپاره وکړي او بیا د ثواب چې کوم دی مور پسې هم ولیږي او پلار پسې هم ولیږي. داسې نشي کولی چې دې د یو قرباني یو حصه د مور پلار دپاره ونیسي او دا دې ووایي چې نیمه مې د مور دپاره حصه شو نیمه د پلار دپاره. نه، یو حصه کې د یو نه زیات کسان نشي شریکېدی، البته ثواب بیا ګڼو کسانو ته هم سړی لیږلی شي او ثواب ټول امت ته هم سړی لیږلی شي، په هغې کې بیا څه خبره نشته. نو دا قرباني به د ده نه جایز شي. که د مور او پلار ژوندي وي او که مړه وي، نو دې طریقې سره دې قرباني د هغې نه کولی شي. او دغه رنګ که څوک مړه شوي د هغې نه هم دې قرباني کولی شي. یو بله مسله کوو، هغه دا چې د چا د اجازت نه بغیر ته د هغه نه قرباني کولی شي که نه شي کولی. نو په دې کې لږ غونته تفصیل دی، هغه دا ته چې د چا نه قرباني کوې که ده باندې قرباني واجب وي، نو بیا خو ستا د اجازت نه بغیر د هغه قرباني نه صحیح کېږي، بلکې دا به چې کوم دی دا قرباني به چې کوم دی دا به د هغه د قرباني نه صحیح کېږي او هغه باندې به خپله قرباني واجب وي. او که نه د هغه نه اجازت سړی واخلي، نو بیا ترې قرباني صحیح کېږي. او که چېرته نفلي قرباني سړی د بل چا نه کوي، یعنې ته چې د چا نه قرباني کوې په هغه قرباني واجب نه ده، خو ته د خپل طرفه قرباني کوې، نو بیا که د هغه نه اجازت نه وي، نو ستا قرباني صحیح کېږي، د هغه نه ته قرباني کولی شي. البته که یو سړی د داسې چا نه قرباني کوي چې عادت یې وي هر کال، یعنې مثلا د مور د طرف نه قرباني کوي، د پلار د طرف نه کوي، یا مثلا د بیبي د طرف نه کوي، یا مثلا د بچو د طرف نه کوي، او هر کال عادت وي او هغې هم پرې خبر وي، نو که په دې صورت کې اجازت نه وي، نو بیا هم قرباني د ده صحیح کېږي. په دې کې بیا څه خبره نشته دی، دا قرباني صحیح کېږي. یو بله مسله کوو، هغه دا چې په څاروي سړی یو څاروی واخلي، آیا د اخیستلو نه بعد نور کسان دې ځان سره شریکولی شي که نشي شریکولی؟ نو په دې کې معمولي غونته تفصیل دی، هغه دا چې د مالدار دپاره جدا حکم دی او د غریب دپاره جدا حکم دی. که یو سړی مالدار وي، مالدار مطلب دا دی چې دې صاحب نصاب وي، قرباني پرې واجب شوي، نو که دې د څاروي اخیستلو په وخت کې دا نیت وکړي چې زه به ځان سره نور کسان هم شریکوم، نو بیا شریکولی شي، اووه کسانو پورې دې کسان ځان سره حصه دار شریکولی شي. او که ده نیت نه کړي، نو بیا هم شریکولی شي، قرباني به صحیح شي، خو دا عمل ته عالمانو مکروه ویلی دی، دا داسې ډېر ښه عمل نه دی. په کار دا ده کله چې اراده وي، نو بیا دې اول نه نیت وکړي چې زه به ځان سره نور کسان شریکوم. او د غریب دپاره حکم دا دی، که ده د څاروي اخیستلو په وخت کې دا اراده نه وي چې زه به ځان سره نور کسان شریکوم،
نو دې ځان سره بیا په دې څاروي کې نور کسان نشي شریکولی او که نیت یې کړی و چې زه به ځان سره په څاروي کې نور کسان شریکوم نو بیا دته دا اجازت شته دی چې په دې څاروي کې ځان سره نور کسان هغه شریک کړي. یو بله مسله اهمه مسله دا کوو چې د ګډ او د چیلي قرباني ځان له سړیو کې دا بهتره ده او که نه په میخه یا غوا کې سړی حصه ونیسي دا بهتره ده. نو عزتمندو کله چې ګډ یا چیلي په اعتبار د غوښې سره او په اعتبار د قیمت سره د غوا یا د میخې د اوومې حصې سره برابر وي نو بیا ځان له د ګډ یا د چیلي قرباني دا بهتره ده او که نه د غوا یا د میخې اوومه حصه د غوښې او د قیمت په اعتبار سره دا د چیلي او د ګډ نه زیاته وي نو بیا د حصه نیول دا بهتر دی. او البته په ګډ او په چیلي کې که دواړو سره قیمت برابر وي نو بیا د ګډ قرباني دا د چیلي نه بهتره ده او دغه رنګ که ګډ خسي وي نو د خسي ګډ قرباني دا د ګډې د قربانۍ نه بهتر ده او که خسي نه وي نو بیا د ګډې قرباني دا د ګډ د قربانۍ نه بهتر ده. همدارنګه په ټولو څاروو کې مونږ دا مخکې ویلو چې په ټولو څاروو کې د مؤنث قرباني چې کوم دی دا د مذکر نه بهتره ده ځکه چې د مؤنث غوښه هغه بهتره وي. کوم ملګري چې دا اوري مخکې شعر کې د ثواب په نیت وما علینا الا البلاغ المبین.